غاړې کې ورته تیل واچول او ورونه یې ورپسې کو ویسېدل. د وسیم خان مړی نشته، دا 11 ورځ ده او مسلسل غم دی نه ختمېدونکی غم دی. هغه دا چې کوم دردناک او دا دغه شوی دی، غم شوی دی، بل دا دي چې کوم بربریت کړی د اور د سېزلو. یو وسیم سره 3 افغانانو، هغه هم چې دی نو 4 کسانو شهیدان شو او بس اوس خو موږ سره په غډیر باډې ته په انتظار یو. نو به دغه ظلم زیاتې شوی دی. یو کس پایپ راواخلي نو ځل هغه دننه ګاډي کونیسي، بل کس ورپسې لایټر وروري او دا ظالمان بیا راځي دروازې دغه هلکان کوشش کوي چې بار وځو او دا ظالمان دروازې دننه طرف ته پوش کوي چې دا هلکان دې بار رونځي. वाकया ये है कि मेरे हल्के के एक नौजवान हैं, कोई 28 साल के होंगे, वसीम, और वो इटली में काम काज के लिए गए थे. वहाँ इस तरह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं. वहाँ उनके साथ जुल्म अजीम हुआ, कुछ और भी लोग उनके साथ उसमें मारे गए, लेकिन ये एक पाकिस्तानी उसमें शहीद हुआ है. ऑनरेबल स्पीकर साहब, उनको गाड़ी में बंद करके उस गाड़ी को आग लगा के उनको जिंदा जला दिया गया. और बहुत ही उनकी जो घर वाले हैं मर्दान में, मेरा हल्का है, बहुत अफसरदगी का माहौल है. और आज जो मैं ये बात कर रहा था ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं सोच रहा था मैं ये बात करूं कि ना करूं, क्योंकि अभी तक उनकी अम्मी जान को बताया नहीं गया, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने चीज़ ऑन रिकॉर्ड लानी है. उनकी अम्मी को अभी तक नहीं पता कि बेटे के साथ क्या हुआ है. भाई, उनके कज़न सब उनको बता रहे हैं बीमार है, ये है, वो है. अब कल जो उनके लवाहिकीन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ मिले हैं, उनकी 2-3 डिमांड्स हैं और उस पर मिनिस्टर साहब काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस इशू को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि उसमें पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्रीज या ओन चौधरी साहब की सपोर्ट करे, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है डार साहब, उनकी मिनिस्ट्री सपोर्ट करे. कि 3 नुकात हैं. नंबर 1, उस बच्चे की बॉडी डिकम्पोज हो गई है, लेकिन वी नीड हिम बैक इन पाकिस्तान ताकि उनकी तजहीद हो, तकफीन हो और घर वालों को सुकून हो, मर्दान में उनका जनाजा हो. नंबर 1, उनकी बॉडी की रिपैट्रिएशन. नंबर 2, वहाँ जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो तो गरीब लोग हैं, वो तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो उनको लीगल हेल्प दी जाए वहाँ. और तीसरा, मैंने पर्सनली भी ऑन चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की है कि गरीब लोग हैं, उनको अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट फाइनेंशियल मिल जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़ईम गुल रहमान और तासु गोरी क्राइम सीन डिजिटल. वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजूइ वनक़्सिम मिनल अमवाल वलअन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन. अल्लाह ताला मोږ ته د قرآن پاک په دې آیات کې دا فرمایي چې مطلب تاسو له به زه ډېر څه در کوم او ډېر څه به تاسو نه واپس هم اخلم. خو په هغې دې آیات کې آخره کې دغه دي وبشر الصابرین، یقینا هغه خلکو ته بشر ورکوي، زیری ورکوي څوک چې صبر کوي. زه موجود ما تورو کلی د مردان ضلع ده. دا یو ښکلی ځوان وسیم خان چې دا په ایټلی کې شهید شوی دی او یو داسې بې دردۍ سره وجلی شوی دی او وجلی هم دا هغه چا دی چې مطلب هغه هم زموږ د دې ریاست بلکې د پاکستان حصه ده. دیو سره به تفصیلا خبرې کوو چې وسیم ایټلی ته څنګه تللی او هلته بیا د دې ستونزو د دې مشکلاتو څنګه ښکار شو، هغه وجلی شوی څنګه دی او د هغه دا کومه جسد خاکی چې دا پاکستان ته راتلو ته زمون حکومتي ریاست MNA، زمون کم ضلعي انتظامیه یا زمون حکومتي کم چارواکي دي، سفارتکار دیو سره څومره تعاون کړی دی، څومره مدد کړی، تفصیلا خبرې به سره کوو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام جی. کاکا وسیم ستاسو څه کېدو؟ زمار وارو. او دا ایټلی ته کله تللی؟ کال خو به کېږي، کال کېږي. وسیم سره هلته څه پېښه شوې وه، دا راسره تفصیل سره بیان کړي او تاسو ته پاکستان کې څنګه پته ولګېده؟ دا خو دا موبایل او په دغه باندې بیا اطلاع وشوه
ځکه چې اوس د موبایل او د اټلي دا کوم پوټیچې چې کومې خولې وې دا واقعي نو هغه لکه ډېر زموږ دا کلیواله کمبار ملګري بیا هغې اطلاقات زموږ دې بچو له ورکړلو او بس دغه سخت ظلم شوی دی زیاتې شوی دی یو وسیم سره 3 افغانانو هغه هم چې دی نو 4 کسانو شهیدان شو اور ورته کو ګاډي کې و وسیم کاکا زه تاسو له صبر هم درکم افغانان هم زموږ ورونه دي او وسیم خو به زه ووایم چې لکه زموږ د پاکستان نه د خاص کر د دې پښتنو نه خلک چې ځي لکه د خپل د کور چې کوم مشکلات دي کوم ستونزې وي د هغې د ختمولو دپاره ځي چې مطلب زه هلته 200 روپۍ دومره وګټم چې زه خپل کور بار ودروم هغه هلته څومره مشکلات اوله کې تېر کړي سیټل شوي او اوس چېرته په خپلو خپو درېدلی خو دا نه د هلکانو سره بیا رابطې هم کولې می سره هم کله کله خبرې کولې خو دا یو 3-4 میاشتې وشوې د هغه کاغذونه برابر شوي او بس د سړو سره کار مار کړو د دا نورو کسان دا ملګري چې کوم د انډیوالان دا 4 کسه افغانستان والے دي او یو دا پاکستاني وسیم دی نو هغه چې دی نو به دې سره کار مار کو بیا په دغه ورځ ورته وایي چې تاسو به موږ پیسې درکو او پیسې چې دی نو ورسره ډېرې وي نو هغه به چې کله ډیوټي وکړه د هغې نه پس بیا راله وی تیل اچو به د تیل نه پس دا واقعه وشوه په ګاډي کې ورته تیل واچول او ورونه ورپسې کو ویسېدل په هغې کې یو وسیم خان دی یو چې دی 3 کسان افغانان دي هغه هم پکې شهیدان شوي دي او د هغه هلکان دي هغه هم کشران دي د چا 19 سال عمر دی د چا 22 دی د چا 26 دی او دا یو افغاني چې دی نو هغه زخمي حالات کې د ګاډي نه بار وتېرې او بیا د هغه دا ټوله واقعه هغه بیان کړې ده په هغې باندې د ایټلي حکومت ایکشن اخیستري او خپله کاروایي روانه ده او بس اوس خو موږ صرف هغه ډېر باډۍ ته په انتظار یو نو به دغه ظلم زیاتې شوی دی موږ وایو چې انصاف به ضرور شي کاکا الله تاسو له صبر درکړي تاسو سره دا دغه کومه زموږ په چم ګوند کې روزانه لکه مړي دا په طبي موت هم مړي کېږي هڅه کېږي ډېر د خفګان مقام دی چې مطلب په کور کې لاش خو نشته دی خو جړه لکه شته او هغه مسلسل شروع ده دا راته ووایه چې وسیم سره هلته څه شوي دي د دې شاته وجوهات څه دا په څه وجه وژلی شوی او بیا دومره بې دردۍ سره چې مطلب ته لیټر کې اور ولګوه او ګاډي ته ورلړه کا دا لږ را سره شیر کوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو ستاسو ډېره مننه تاسو راغلې موږ سره زموږ په دې غم کې شریک شوې او زموږ د اواز زموږ د خفقان زموږ د چې کوم ظلم موږ سره شوی دی د الله واکدارانو ته او ته ورسوي داسې ده چې څنګه زموږ چونکې ټوله غریبانان خلک یو او د هرې کورنۍ کې د هر چا دا خواهش شي چې زه خپله کورنۍ دپاره لړ شم کوششونه وکړم محنت مزدوري وکړم او رزق حلال وګټم او د خپل کور دا وخت او د ضروریات دا پوره کړم په دغه سلسله کې وسیم خان هم تلو و اټلي ته اټلي کې هلته کې وه هلته کې محنت مزدوري یې کوله هلته کې ورته کارډ میلاو شوی و د ایټالین او د بده مرغه هغه د 2-3 میاشتو نه دی خلکو سره کار کولو ورسره نور ملګري مو دی به کار کولو ټایم پکې لږې تېرېده دی بیا د چونکې کانټیکټ شو د ورسره د دی پیسې غوښتې چې موږ چې کوم محنت کړی دی موږ له دغې اجرت راکې دغه ظالمانو به هیلې بهانې کولې د واقعې نه 2 ورځې مخکې د هفتې په ورځ وسیم خان دی ورته ووایي چې راکو تاسو موږ له پیسې نه راکوئ موږ به تاسو سره کار نور نه کوو سره د دې ملګرو هم ورته ووایي هغې ورته وایي چې نه تاسو له موږ پیسې درکو د پیر په ورځ به درله پیسې درکو په 1 جون باندې وسیم خان د اتوار په ورځ کور رابطه وکړله مور ته یې ووایي چې یاره ما ته به سبا کې خیرې پیسې میلاویږي او د 2-3 میاشتو تنخوا مې ده دا راته میلاو شي نو دا به زه تاسو ته بیا درولېږم تاسو به خپل ضروریات چې کوم دي د کور هغه او څه قرض پور وي دا به خپل برابر کې خو دغه ظالمانو د پیسو ورکولو دپاره چې یو خپل ذهن کې یو داسې منصوبه یو ډېره دردناکه او وحشیانه منصوبه جوړه کړې وه د پیر په ورځ چونکې دی به په روټین کې کار درتلله نو دی به ډرایور پیک اینډ ډراپ په ډرایور کولو د پیر په ورځ باندې دغه کسانو په خپله دی فیک کړل ډرایور یې چوټي کړو ډیوټي دی وکړه په دغه ورځ هم دی ډیوټي کړې ده 12:30 بجې دی واپسې کې چې راتلله ډیوټي ختمه شوله دی واپس ځان سره اوچتې کړل
هغه به ته وایي چې یاره پیول لچوه او بیا ځو تاسو له پیسې درکوه. پټرول پمپ ته راغلی دي مخکې د ندي سیټینګ وو چونکې دا پروفیشنلز وو اوس ایکسپوز شو. دی ګاډي کې ناست وو دی کې وسیم خان او ورسره څلور ملګري وو د افغانستان د هغه هم ینګ هلکان ټول. هغه دی وی چې بکول اوس هغې کې الله رب العزت هغه یو دا نور خو شهیدان شو خو هغه یو پکې بچ زخمی حالت کې د ګاډي نه وتې وه. هغه وایي چې دې ګاډي سویچ آف که شیشې لاک کړلې او کوز شولو. یو کس چونکې دغې سی سی ټي وي فوټیجز شته هغه په دې میډیا باندې چلیږي هغه موږ سره هم شته کتونکي به یې موږ ګوري. هغه یو کس پایپ راواخلي نوزل هغه دننه ګاډي کې ونیسي بل کس ورپسې لایټر ورورغي په ګاډي کې ورولګي د پټرولو او دا ظالمان بیا راځي دروازې دغه هلکان کوشش کوي چې بار وځو او دا ظالمان دروازې دننه طرف ته پوش کوي چې دا هلکان دې بار رونځي. نو د ظلم او د بربریت انتها وه. په خپلو د رزق حلال په پیسو باندې د خپل مهنت په پیسو باندې یو داسې ظلم چې د پټرولو په اور باندې دا ماشومان اوس وزولي شو شهیدان شو. ډېر زیات بربریت شوی دی. صاحبه زه راته نشم ویلی چې کیفیت سره دلته کور کې د وسیم خان مړی نشته دا لسمه یو لسمه ورځ ده او مسلسل غم دی نه ختمېدونکی غم دی روان دی بلکې په دې غونډ کلي باندې دا غم دی او ډېر زیات ظلم چېرې زما په نیز باندې سوچ هم څوک داسې نشي کولی چې ژوندي انسان ته اور ورته که پټرول پې واړه تیلي ورته ووه او ولې ورته ووه خپلې پیسې درنه غواړي د مزدورۍ. اکثر خو که مونږ وګورو مونږ سره چې کله ظلم زیاتې وشي هغه وشي اول مونږ ځو د خپل ریاست د پاکستان نه دغه غوښتنه کوو چې اول ماته انصاف میلو شي. ایټلي سفارتخانې سره رابطه شوې ده دلته ماته وویل چې په قومي سطح باندې دلته علي محمد خان MNA دی حمایت الله مایار یو ډېر چلتا پورته انسان دی هر دوک درد کې خلکو سره شریکېږي. څومره خلک تاسو له غمرازۍ له راغلي او د هغه د بجسد خاکۍ کې د په راتلونکي کې تاسو سره څه تعاون شوی دی؟ پس چې څونه زمونږ الیکټډ خلک دي علي محمد خان ډېر زیات ښه ایفرټس وکړل. پرون د قومي اسمبلۍ په پلور باندې هغه دا خبره اوچته کړله. حمایت الله مایار صاحب پکې موږ سره ښه ایفرټس وکړل او خصوصي زه شکریه ادا کوم د اوورسیز پاکستاني منسټر اون چودھری صاحب هغې پکې موږ سره ښه پوره کوارډینیشن باندې دي لګیا دي پکې چونکې کیس د ایټالین ګورنمنټ په لاس کې دی. پاکستاني سفارتخانه هم موږ سره په رابطه کې ده او ایټالین چونکې کریمینل کیس دی نو هغې پکې لګیا دي. اوس د هغې خپل چې کوم د تفتیش دایره کار دی هغه کمپلیټ شي نو بیا به د وسیم خان جستي حاکي موږ له راکوي. زموږ اعلی واکدارانو ته هم دا درخواست دی چې موږ سره دې کې مدد وکړي او د وسیم خان جستي حاکي چې څو نظر کیدی شي چې دا موږ ته دلته میلو شي. وسیم سره خو به تاسو ډېر دلته به یو ځای شوي وې لوبې به م یو ځای کړي بچپن نه به راغټ شوي م یې اکثر خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره تره زامنو سره خپل مشکلات خپل کومې ستونزې چې کومې راځي هغه شریکوي. وسیم خان سره اخرنۍ کله خبرې شوې کله ملاقات شوی؟ وسیم خان سره خو زما مخکې تقریبا چې 8 میاشتې مخکې خبره شوې وي او بیا داسې څه خبرې اترې نه وې راغلي ځکه چې رابطې ډېرې کمې وې هغه سره زما. خو به هر حال د هغه دا چې کوم دردناک او دا دغه شوی دی غم شوی دی بل دي چې کوم بربریت کړی د اور د سېځلو نو تقریبا چې په الله پاک وایي چې د اور سوځېدو انسان ته اجازت نشته نو بل یو انسان داسې څنګه حرکت کولی شي. نو دی دا چې کوم ظلم کړی دی دا خفقان او دا ظلم دا په دغه باندې موږ ډېر زیات خفه یو. بل جي دا غم دی نو دا موږ ته ډېر زیات اوږد شو ځکه چې هلته MBC نه کارونه قانوني روان دي او الله دې ټولو قدر وکړي څنګه چې دی وویل درته دی به چې علي محمد خان صاحب او دا چودھری صاحب او یا حمایت الله مایار صاحب دې ټولو موږ سره خپل دغه وکړو. اوس موږ له دا پکار دي چې څو نظر تر زره زموږ دا غم راغونډ شي. مطالبه هم دا ده او موږ ته خپل ډېډ باډي ملو شي چې موږ دلته یو خپل لاش دفن کړو زموږ غم راغونډ شي د دې کور ته هغې ته سکون ملو شي بس دغه مطالبه هم دي. کاکا اکثر که مونږ وګورو نو چې مړی وشي دلته جوماتونو کې اکثر اعلانونه کیږي او د کلي ځوانان دا یو ځای شي دا درې لځي قبر کني. آیا قبر کنستلی شوی دی تیار دی کوم ځای کې خوښه شوې ده؟ مورکۍ هم د دې هلک نشته یتیم زه ورته ووایم مورکۍ شته والد صاحب یې وفات دی یتیم هم دی ظاهره ده په هغې باندې ستاسو د سر لاس وپې دا راته ووایي چې قبرستان د تیارې معیار هم څه دغه د قبرستان تیارې خو د قبر لامل ځکه نه را کړې خو صرف ځای مې هلکان تلي ځای صفا کړی را صفا کړی دي باقي چې می ته کله د هغه د اطلاع وشي چې اسلام آباد ته یا پېښور ته به په پلانکي ټایم کې را رسي
د هغې نه بړوان مینه دا خپلې محلې والا خپل دا خاندان دا ټول خلک هلکان داروړه بیګان نو قبر به بیا ورته تیاروو. کاکا وسیم سره اختر خو لنډ ورځو کې تیر شوی دی. اختر مبارکي خو اکثر خلک کی چې هغه بار ملک دی او موږ سره اختر مبارکي کیو. سو سره خبرې شوې داسې نو خبرې بس اختر مبارکي باغې راکړه هلکان به باقي دي سره بیا خبرې ترې وکړې او خپل حال احوال به یې ووایي بس مزدورۍ دغه خبرې. اچھا مزدورۍ کې اکثر خلکو ته وایي چې کله خلک لاړ شي او هغه خپل مشکلات وي چې مطلب کور کې به زه سهار تیارې ناشتې ته راپاسې د مور یا خویندو یا وروڼو به راله تیاره جوړه کړه. هلته خو ډېر زیات مشکلات دي. کپړې هم ځان ته خپلې وینځلي ټول کارونه خوراک څښاک هم ځان له پخپله کوي. دغه راسره لږ ډسکس کوي دا راته ووایه چې یاره وسیم دغه مشکلات په تاسو سره بیانول یا نه کول. زه خو 200 روپۍ سړی خو ګټي خو د هغې شاته د انسان ډېر زیاتې مجبورۍ وي ډېر زیات مشکلات یې. بالکل یو همدقسې ده ستونزې ډېرې وي. مسافري ټیک ته سړی پیسې وګټي خپله ځواني بیلي. وسیم خان پکې خپل ژوند بیله. وسیم خان خپل ژوند بیله. خبرې وسیم چونکې ډېر زیات زموږ په دې کشرانو کې وسیم عمره خوش اخلاقه او ډېر ښه هلک و. انتهایي هر وخت یې په خوله باندې خندا وه او بیا لړ مسافرۍ له د دې خاطر باندې چې زه خپله فیملي سپورټ کوم ښه مستقبل مې جوړ شي لاړه دغه چې څونه سختې وي دا ټول هغه برداشت کولې کو ځان له کوکینګ کولو کو ځان له یوازې بیمار کې بیمار شي سړی دغسې یوازې پروت وي ځان له کپړې دا کول دا هر څه هغه کول هر څه ته یې غاړه ایښې وه د دې دپاره چې زه د خپله فیملي دلته سپورټ کوم. د هغې هر څه باوجود دغه ظالمانو سره دغلته دا ظلم وکړلو. زه به د خپلو کتونکو ته دا ووایم چې لکه زمونږ معاشره خو مونږ خپل پاکستان به یاد کما چې لکه بهر اغیارو ځای دی خو زما متاثره چې دی هغه نن هم یو پښتون دی او وجونکې کم دی هغه هم پاکستانی دی. صرف هغه ځای او هغه مقام بدل دی. باقي زمونږ چې کوم هغه حسد دی زما چې کوم هغه د پیسو د نه ورکولو وجه ده لکه صحیح ده 200 روپو مسله به تا د سره وه خو لکه دومره په بد مرګ باندې بیا په داسې وجه نه چې لکه تا دې پیسې دې وله نه ورکولې د تنخواګانو د خپل مطالبات یې د نه کولو. دا خلک چې دی لکه تا خو وسیم ووجلو ته به هم هغه سزاګانې دغه کې خو د دې خلکو هغه مشکلات او هغه کم تکلیفات او کم درد چې دیو ته رسېدلی دی هغې کې به لکه زه ویم چې کمې به را نه شي. یا الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. والسلام.